اللہ الرحمن الرحیم. در رمضان المبارک مسئلې مونږ شروع کړي دي. یو مسله پکې دا ده چې چا په روژه کې الټی وکړي یا یې الټی وکړي په ځمکې وغورځولې تویې کړي یا راووتې او بیا یې تېرې کړي. ټول نه لومبۍ مسلې باندې دا ځان پوهېږي چې په الټو باندې روژه ماتېږي او که نه ماتېږي. الټی په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې سړي تړه خراب شي په خپله او دی الټی وکړي. نو چې یو سړي ته په خپله اړه خراب شو او د الټی وکړي نو که ډېرې وکړې که لږې وکړې که یو بالټۍ وکړې که نیم بالټۍ وکړې دا د روژه نه ماتېږي. نو که یو سړي تړه کچه کچه کېږي او د خپله تالو کې ګوته ومنډله او پاکه یې خپل دخلو په دې الټو کې نو بیا علما وایي چې دغه الټو ته وګوره چې دا لږې دي او که ډېرې دي. که دا په ډکه خوله باندې نو روجه ماته ده او که دا په ډکه خوله او که په ډکه خوله باندې نی نو روجه پاتې ده. البته دومره ضرور ده چې کومه روجه په الټو باندې ماته شي نو دکه روجې به صرف قضا راګرځئ، کفاره پې نشته، صرف قضا به راګرځئ. دا یو مسله شو. دویمه مسله چې الټی رالی او توی شوې خو خیر دی خو چې چا واپس کړې په دې مرای کې نو زمونږ شریعت وایي چې الټی د دې تالونه راپورته شوې او بیا په خپله دننه لړې. بعضې وخت وشي داسې یو لیک غونته کې راشي دی معدې نه داسې لږ غونته کې راوځي بیا په کته لړ شي، په خپله راشي او په خپله کته لړ شي، په دې روژه نه خرابېږي. خو که لږ غونته کې لیک راوچت شو او بیا دې روژهدار په تیر کو بهر یې راونه باسه پکې پکې راووت پکې پکې تیر کو نو بیا زموږ شریعت وایي چې وګوره که د چڼې د دانې برابر وي دا الټی د الټو کې څه ذرات وي ډوډۍ وغیره کې مه نو خو روجې ماته ده. او که د چڼې نه کم مقدار سره څیز یې تیر کړی دی نو بیا یې روجه نه ده ماته، روجه پاتې ده. دا په هغه صورت کې چې دا دی تیر کړي خو که په خپله تیر شه خیر دی. په موټر سایکل روان یې او خولې ته د ماشې لړه او روب شه ستا په خوله کې اړو پتې ونه لګېده خو دومره پوه شو چې تالو پورې ورسېدو. یا سړی په لاره روان دی په دې پټو کې ماشې خولې ته لړو بیا په خوله کې روب شو یا په تالو کې تیر شو یا مچ لړو نو په مچ او په ماشي باندې روجه نه ماتېږي. که تیر شو په موټر سایکل باندې یا هسې دې خرګاډي کې په پټو کې روان تیر شو نو بس تیر روجه بې نه خرابېږي. ښه نورې مسلې به سبا کې خیر. الحمدلله.